د خپل کور خرچه نشي برداشت کولای، هغه به څاروي سوالي، چرګ به سوالي، بل څه به سوالي، بل څه به سوالي. نو خلک ډېر زیات تنګ دي. عمران خان بس بیا خبرې کولې چې عمران خان ګراني راوستې ده، اوس خو د هغې نه زیات بنالت دي. په خپل کور کې نا امیده ناست دی او خیرې کوي سره چای کې تقریبا 200 روپۍ کیلو کې پرخ راغلی. یو کیلو کې 200 یو ټینګه کې زموږ نه 1500 نه 2000 پورې پرخ راغلی. داسې هر شی یې ګران کړی دی. ګوړه چې کوم دی نو په خپل ځای ولاړه ده، خو ګوړې نه مزدوري وتې ده. تعلق چې دی نو د غریب سره دی او غریب دې سره ډېر غټ خرابېږي. په کار دا چې اوس د خلک چې دی نو د دې خلاف چې دی نو راوځي. څاروي دي راوستي مې دي او هغه څاروي زما 1.5 روپۍ تاوان کوي. د دې به څوک ذمواري د دې د چا ته زه وجاړم. السلام علیکم درنو خوږو قدرمنو کتونکو، زه یم دواخان جانان او راغلی یم نن د نګرای میلې ته. د حکومت د طرفه د ډیزل د هغې په قیمتونو کې د بېتحاشا اضافي اثرات په روزمره ژوند باندې او د روزمره استعمال په څیزونو باندې هم شوي دي. دلته کې که به دا میله نور کله کچاکچ ډکه وه، په دې کې به انتهایي رش و سوداګانې به خلکو سیوا کولي، نو نن د هغې هغه تاثرات په نظر باندې نه راځي. او موږ وکتل چې زیاتر خلک په میله کې هغه خو ګرځي، خو نه سبزي د اغوستو ده، نه د خوراک مواد د اغوستو دي، او د څاروو او د نور څیزونو قیمتونه په ځای دې چې سیوا شوي وي هغه راتاو شوي دي. دې کې کوم خلک چې د دې خوا لځو او د دې تاثرات اورو چې د دې ګرانۍ په حوالې سره د دې په ژوند څه اثرات دي. حکومت کوم د ارزانۍ په نوم راغلی حکومت او ګرانۍ تر دې حده جوړه کړه چې د عام سړي ژوند یې ګران کړ. تاسو څه محسوس کړله په دې حالیه اضافې سره د خلکو په ژوند څه اثر پرېوت؟ سر دواخان جانان صاحب سره ډېره مهرباني، ډېره مننه چې تاسو د ګرانۍ او د خلکو چې کوم دی د خپلې شیشې په تواسط سره دا خبره نورو اعلی چارواکو ته رسوئ، نو تاسو ډېره مهرباني مننه. دا خو داسې کېږي چې لکه اوس پیټرول چې کوم دی نو مخکې چې کوم دی نو ارزانو، هغه جوان جواک زمونږ تګ راتګ هغه ارس ارزانو. اوس هغه پیټرول په 250 ته ورسېده، 250 نو هغه چې ګران شو ورسره ارس ګران شو. اوس زمونږ خو دلته ژوند دا چې مونږ خو دلته پاتې کېږو، مونږ څاروي ساتو، میښې ساتو، دغه ساتو، ګډې بیزې، دا څیزونه ټول دلته په دې غره دا خلک ساتي مونږ ټوله. نو اوس هغې باندې دا سرپریز دلته مونږ راشو، هغه مونږ راولو خپل د دې دپاره چې مونږ پرې اوړه والو، مونږ پرې وړو چې کوم دی نو سامان والو، هغه چې دلته مونږ راولو نو هغه دلته قیمت هم نه کوي. انې خلک اخیستی شي ځکه چې د خلکو څخه خپل کور د خرچې ځای دې چې ګرانۍ سره د هغې قیمت سیوا شوی وي الټه ګران شو، ولې چې خرچه څاروي ارزان شوي دي او هغه چې کوم دی نو هغه نورې خرچې هغه ګرانې شوي دي. نو هغه خلکو ته دومره تکلیف ته چې اوس هغه څاروي خرڅه یې څوک یې اخیستی نه شي، ځکه چې د خپل کور خرچه نشي برداشت کولای، هغه به څاروي سوالي، چرګ به سوالي، بل څه به سوالي، بل څه به سوالي، او غریبان چې کوم دی نو په چغو باندې سر دي خپل هغه کوي. شی هوردنوش باندې څه اثر غورځوي؟ خو هر څه ګران دي. مخکې به چې کوم دی نو یو تروړه په 200 روانه شوې ده، هغه چې کوم دی نو آیا 3000 ته ورسېده. نو هغه خو چې کوم دی د هغه ستوري سره نه دی، دغه چې کوم دی دال والا خوراک چې کوم څیزونه دي هغه هر څه ګران شوي دي. چې پیټرول ګران شو، دغه ګران شو، دا به ورسره خود به خود ګرانېږي ورسره. نو موږ د حکومت د وخت نه دغه سبزیانې دي اوس، نو مخکې به خلکو چې کوم دی 200 سبزي ور نروغ هفته به کېده. اوس هغه سبزي چې کوم دی تر 100 روپۍ نو ستا هغه 2 ورځې نه کېږي. لکه ټماټر 300 ته کیلو ورسېده، پیاز چې کوم دی نو په 240 روپۍ په 250 روپۍ کیلو راسي. نو دا لکه مناسب دي. نو موږ د حکومت وخت دا سوال کوو، دا اپیل کوو ورته چې په دې غریبو خلکو باندې په موږ رحم وکړي او دا څیزونه د ارزان کړي چې د خلکو دا ژوند ځواک اسان شي. یو کونسل ته به لکه زمونږ وړه رسېده، هغې کې موږ د 30 تروړې کمې کړي. ښه، په ځای د دې چې سیوا کړې وې کمې کړي. نو هغې کې موږ د کمې کړي. اوس هغه عوام چې دی نو هغې ته ډکای دي، دا د ستاسو د مخامخ دی، تاسو وګورئ. نو یو کلي ته زه 4 تروړې ورکوم، نو په هغې جګړې او خلک ډېر زیات تنګ دي. نو موږ خپل د تحصیل ممبر ته، نصیب خان صاحب ته او ای سی صاحب ته، ډي سی صاحب ته دا کوو چې موږ د دا وړو سیوا کړي. راځئ د مېلې د مخکې ځو د دې خلکو نه تپوس کوو چې د دې څاروي چې دی د ګرانۍ سره د هغې هغه قیمت چې دی هغه په بره ختللی او که هغه څه دی. ما سره راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی درو؟ رحمان زاده. او د کوم ځای؟ ثوابی. ښه، د ثوابی نه دا څاروي راوستي دي؟ جی. خپل دي که نه د سودا مال دی؟ اغوستي مې دي. ښه، اوس نن دله فایده کوي نقصان کوي، تر دې دمه دې ولې خرڅ نه کړل؟ نسخان کوي. نقصان کوي؟ تا په څو اخیستي وو؟ دا ولته شوي سټل شوي، خو نسخان کوي. 2,000 روپۍ په کرایي راغلی دی، 2-3 خپل سر کې کموي. دا وخت را سره نور کسان ولاړ دي، نن تپوس کوو چې د کوم ځای دی او د ګرانۍ په ژوند څه اثر کړلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور د کوم ځای؟ د دې ځای یم. لږ اواز په زوره. د دې ځای یم. جی. او دا راته ووایه
د دې اوسنۍ چې پېټرول سیوا شو د خلکو په ژوند څه اثر پرېوت؟ ډېر غټ اثر پې پرېوت جی او جړالی خلک راوست نو تا نن څه محسوس کړه نننی ورځ کې څاروو قیمت ختللی کوزېدلی تاوان کوي نقصان کوي؟ څاروي دي راوستي مې دي او هغه څاروي زما 1.5 روپۍ تاوان کوي دغه د دې ریټونو دی وجې قدرمنو تاسو اورئ چې نن دا څاروي چې نور کله بعد یې خلکو پکې له 70,000 روپۍ ځان له مزدوري کوله نن هغه غیله د 70,000 په ځای څه کوي د 2-3 میاشتو هغه نوره خرچه دا کوي او دا ملګری وي چې ما له زما څاروي نن 1.5 نقصان کوي. دا تمام د تیلو دغه د ګرانۍ د حکومت دغه ظالمانه پالیسو چې په کمرو کې دننه کینی په اسلام آباد کې کینی او د دې ملک دا عام خلک دا موږ چې ولاړیو دا هغه خلک دی چې د IMF دغه تمامې قرضې به دا خلک ورکوي. خو آیا د دې خلکو دغه وس شته چې دوی ورکړي دې کس چې دا 1.5 روپۍ وبایللې دا به دې د کومه راوړي؟ راځئ په مخه ځو او نورو کسانو نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر جی خپل تعارف راته وکړئ. معلوم سراج دی جی جی او د خانان ډېری سره تعلق لرم جی. دا راته ووایئ تیل ګران شو هم محسوس کړه په دې میله کې په عام روزمره د خوراک په سیزونو باندې او د خصوصا د زمیندارو د آمدن په دغه ذریعه څاروو د دې په ریټونو څه اثر پرېوت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو د ګرانۍ زیات تعلق خو جي د غریب سره دی. په سرمایدار باندې خو د دې څه اثر نه پرېوځي ځکه چې هغه سرمایدار دی او سیزونه راوړه خرڅول خو د هغې کار دی. اوس د تیلو د ګرانۍ سره چې دی نو هغې سره ترانسپورټ ګران شو او د ترانسپورټ سره چې دی نو د عام سړي په ژوند باندې بیا ډېر غټ اثر پرېوځي ځکه چې عام سړي چې دی نو که فرض که موږ وګورو دا ټول د لرې علاقو نه خلک راغلی دی دا څاروي راولي نو په ترانسپورټ په ذریعه راولي چې راولي چې کله تیل ګران شو د تیل سره کرایانې ګرانې شوې یا یو عام سړي دومره حیثیت نشي چې هغه یو څیز ځانله دغه واخلي پوه شوې نو د خوراک په څیزونو باندې هم اثر پرېوځي او د څاروو په دغه باندې هم اثر پرېوځي پوه شوې نو د واړه کاروبارونه چې دي دې سره بالکل دغه تقریبا ختمېدو ته روان دي جی د ګرانۍ سره. په کار دا ده چې اوس د خلک چې دی نو د دې خلاف چې دی نو راوځي روډونو ته راوځي او د حکومت نه دا مطالبه وکړي چې یاره زمونږ اوس لکه نور غریب چې دی نو ډېر زیات خرابېږي په دې باندې په ګرانۍ باندې. څه اثر پرېوت در باندې ودې ګټلې که ودې بایللې؟ بس هم مې بایللې که 200 دی او پیاز 210 دی टमाटर 1.5 किलो पसल ली मटर 120 रुपए किलो दी गाजर 2 किलो सल दा د دې تیلو د اضافي د وجه نه چې حکومت چې تیل ګران کړ ترانسپورټ ګران شو په سبسو په دې ریټونو باندې څه اثر پرېوت؟ نو بس دا خو چې تیل ګران شي نه او ډیزل ګران شي نو خامخا ګاډي 1800 سیوالي نور کله او شپږ زر راتله ونن 7000 نه 1000 روپے ني امینګ له مې بن خطا کړی دی ګاډي به موږ سره په 7000 روپے راته هغه اوس په 12000 روپے راځي او لا دا څنګه چې پېټرول هم نشته دی لکه چې کم شي چې تا ته په 100 ملاوي دا هغه په 1.5 سل دی کنه چې تر اوسه به اوړه چې کم نه په 1300 په 1400 اوس هغه 2700 ته رسیدلی دي غوړي چې کم نه په 350 هغه 500 شو ها دا سه هر شی ګران کړی دی ګوړه چې کم نه په خپل ځای ولاړه ده خو ګوړه نه مزدوري وته ده غریب سړی چې کم نه پای کې ډیر خراب دی ډیره غټه ارزاني راوسته کنه لږه نور ایثار شنو ارسه به تباه شي زمونږ کاروبار باندې ډېره غټه سره راغورځېدلې زه چې 400 او مان چې موږ وروړو دا پینډۍ نه کم سے کم په یو ټینکۍ کې زمونږ د 1500 نه 2000 پورې پراخ راغلی دی د عام زندگی چې زمونږ دا جهنم یې زمونږ نه جوړ کړی ولا په خودکشۍ کولو باندې راغلی کړو چې خودکشي باندې وکړو اوس یقین وکړو خرچه وباسي اوس هغه خساره کې روان زما تېرې یوې میاشتې نه وشوه زه دا ګاډي چلوم په لا اله الا الله محمد رسول الله چې صرف 200 روپۍ ما ګټلي په یو میاشت کې ما 200 روپۍ ګټلي که چې موږ ټریپ راته وکړو نو 5000 روپۍ ګاډي خپله خرچه ده چې موبلیل مدن کې د مصري کم کار چې کې پکې او تروړه په 3000 بچی چې نه جوړ شي کم د هسپتال د بوزي ډاکټر ولې په 2018 هم نه پریدي په یو میاشت کې زمون 2000 روپۍ بچت ته محنت ته بده کې د دې زور کم خوځي زه حکومت نه دا مطالبه کوم چې مهرباني دی وکړي چې څومره کېدی شي د عوامو سره الګ ریلیف وکړي چې دا ارزاني راشي دا ګراني ختم شي عمران خان بس بیا خبرې کولې چې عمران خان ګراني راوستی ده اوس د هغې نه زیات په حالت دي بله ورځ چې اضافه کوم حکومت کړله یا نن تیل نه میلاویږي دې د وجې نه دا شی خوردنوش چې کوم دي دې په قیمتونو څه اثر پرېوت؟ نو ریټونو کې خو ډېر زیات تیزوالی هم راغلی دی ډېر زیات فرق راغلی چای ګرانه شوې ده ډېره څومره فرق راغی دې سره؟ چای کې تقریبا 200 روپۍ کیلو کې فرق راغلی یو کیلو کې 200 یو کیلو کې او چاول چاولو کې تقریبا تروړه کې 200-300 روپۍ راغلی
او جی او د وړو او د دې نور کوم چې سامان دی دې سره سره فرق راغی نننی ریټ حساب سره کې خو دومره فرق نه دی راغلی غوړو کې راغلی چینای کې چاولو کې په چای کې داسې چې دی نو په چڼه ماڼه کې دا او جی وعلیکم السلام جانان صاحب انتهایی زیاته سر غورځېدل زه خو ورته راغی دا وم چې لکه خلک په روډ زه بره کور نه را روانم پیاده را روان دي ګاډي ته د خطو طاقت نشي چې کرایه ورکړي ځکه چې کرایه نه دومره زیاتې شوي دي چې په هغې باندې دلته ځان له هغه ګوپي پې نشي اخیستی او بل چېرته ایزي صاحب هم راغلی نو دا بره چې کوم دا دوه د تیلو د دوکانونو او د دې نه به ښه تیل خلکو ته میلاوېدو نو دا هم سیل کړو او پورې پمپ کې وی راشي په 300 روپۍ باندې که لیټر علي نو واله کنې ګرځه ځان له نو موږ خو دې ته حیران یو چې دې بهترین تیل ورکول نو هغه یې بند کړو او پورې وله په 300 ورکوي نو هلته د اغوستو سمې نشته نو څو د حکومت ته غلطو پالیسو په وجه باندې موټرسایکل خلکو نوټل کو لکه هغه نشي چلولی زه په وجه باندې څه وینه کور نه راوتی نشي سیشې اخیستی نشي او که چا وله د خپلې خوښې څه ورکړو چې کوم ځان ته څه وي هغه خلکو قوت نشته د اخیستو نو د هغې به څه دغه شي خو د ګاونډي نه به یا شملې غواړي یا په خوړ کې به ساګ ماګ راشو کوي بلکل خلک یې د دغه نه یستی دی هېڅ قسمه طاقت ته چا نشته چې لکه خپل بچي پې وساتي 1200 روپو نه 2900 روپو ته وړه راغلو پوه شوې هغه څه خو نن سبا د راشن په 1350 روپۍ وړه دي او هر سړی نوم لیکي کارډ لیکي زنانه دي که نارینه دي که ماشومان دي دې پسې راځي او نن سبا هغه هم نه میلاوېږي 300 به څوک وړه هر سړي د کور حالات چاته پته نه خو هغه سړي ته پته وي چې چا ګاونډ قدرمنو که د ژوند د کمې شوبې سره چې خلک تعلق لري او هغې سره نږدې کېږي که هغه سرکاري ملازم دی که هغه زمیندار دی که هغه کاروباري دی او هغه خواله ورځي نو دغه جړا کوي چې اخراجات سیوا شو آمدنی نشته کاروبار نشته د خلکو د قوت خرید چې کوم دی هغې جواب ورکړو زه چې چا سره زموږ خبرې وشوې هغه ټول خلک دا مطالبه کوي چې حکومت ته زر تر زره په خپلو فیصلو نظرثاني وکړي دغه ظالمانه اضافه چې په تیلو کې کړله او د وجې نه هر یو څیز هغه ګران شوی دی هغه واپس والي ګنې خلک به په دې باندې مجبور شي چې روډونو ته راوځي او بیا دغه حکومت خلاف خدا نه خاصه هغه حالات جوړ شي کوم چې په سریلانکا کې شوی و د وطن ټلویزیون لپاره د وخان جانان نګرای بنیر